نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي بچیا بسم الله ووایه خپله مخه خوره بسم الله ووایه خپله مخه خوره وکې داسې خوره ادب یې وله ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو زنانه یو بچي ته اواز کوي ای بچیه دې خوا راشه تا له څه درکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زنانه نه تپوس کوي تا دله څه شی ورکول ویل زما سه یوه کجوره وه او دا کجوره ما ورکوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي که تا دله څه نه یې ورکړي نو دا تا په یو لویه ګناه کې په لویه دروغو کې راتلې هم د بچو سره دوکې کوو بچو ته غلط تربیت په کور کې ورکړو زه به تاسو ته دا ووایم زموږ په دې کتابونو کې یو واقعه راځي ما ته توجه برابر کړئ زموږ په دې کتابونو کې یو واقعه راځي حجاج یو لوی ظالم تېر شوی دی ښه شپږ شلې زره کسان د صرف مخې ته وژلي دي کوم چې په حکم باندې چې لاړ شه فلاني ځای کې مړ کړه فلاني ځای کې مړ کړه او په دې کسانو کې داسې درانه کسان داسې درانه علما تر دې چې صحابه هم پکې شهیدان کړي دي حجاج یو ورځ حکم وکړو دا ښکلې واقعه ده حجاج یو ورځ حکم وکړو ویل د ماسخوتن د لمانځه نه پس چې څوک تېر شو د هغه سر ووهئ پولیس روان دي ایسوچو روان دی تاڼهدار روان دی ګوري یو درې ماشومان یې وموندل او د درېو واړو ماشومانو په هغه بدن باندې د شرابو څاڅکي پراته وو دا مشر ایسوچو دی تاڼهدار دی دا وایي هلکه سر یې مه ووهئ ولږه یو تپوس دې کوو چې دا څوک دي اوس حجاج حکم کړی چې د ماشوم